کولای دی قرآن قرآن دی زمونږ ایمان ایمان کولای دی قرآن قرآن دی زمونږ ایمان ایمان راوړو محمد نبی شم ترېنه قربان قربان شم ترېنه قربان قربان کولای دی قرآن قرآن دی زمونږ ایمان ایمان کولای دی قرآن قرآن دی زمونږ ایمان ایمان راوړو محمد نبی شم ترېنه قربان قربان شم ترېنه قربان قربان راغی د الله خوانا مونږ ته د پیشوا خوانا راوړو جبرائیل ورته بالله من الشيطان الرجيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. سامعين محترم، لفظي ترجمة أو ورسرة مختصر تشريح. رب کریم فرمائے اولا يعلمون یا نپویگی دا یهودا بلکی خپویگی پدی خبر بانی ان الله یقینا الله تبارک و تعالی يعلم علم لري ما پاغس باندې يسرون يخفون چې دی پټیا اشاره چاته ده هغه ته اشاره ده چې کله مشران او کشران به یوځای شونو دی مشرانو با کشرانو ته ویلا دی يهودو منافقانو ته ویلا چې تاسو ولې صفات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ښکارا کویا بیا خو به تاسو باندې دلیل جوړ شي بیا تاسو ته وایي چې دا وګوره دا صفات په تورات کې موجود دی او تاسو یې نه منیا هغې ته اشاره ده اولا یعلمون یدی نه پوهېږي یعنې په دې باندې ښه پوهېږي ان الله یقینا الله تبارک وتعالی یعلم علم لري ما په هغه څه باندې یسرون چې دي یخفونه چې پټی دي وما یعلنون یظهرون یعلنون معنا یظهرون چې دي ښکاره کوي ښکاره کړی مؤمنانو ته یې څه ویلو آمنا مونږ ایمان راوړی دی دا یې ښکاره که نو الله تبارک وتعالی علم لري په دې باندې بل خباست د یهودو بیان اله العالمین ومنهم او بعضې د دې نه امیون امیان دي عوام دي لا یعلمون الکتابه چې نه پوهېږي په کتاب باندې تورات باندې الا مگر امانیه تشي ارزوګانې دي بس تش خبرو پسیزي دروغو خبرو پسیزي د مشرانو خبرو پسیزي او دلایل ورسره نشته رب کریم فرمای و انهم ندی الا یظنون مگر تش ګمان کوونکي دي او ګمان بارک اله العالمین وی وان الظن یقینا دا ګمان چې لا یغنی نشي دفع کولی من الحق د حق نشان سشي لرا دارنګ امام بغوی معنا کوي لا یعلمون الکتابه چې نه پوهېږي په کتاب باندې یعنی یعلمونه حفظا وقراءة په حفظ او قراءت باندې پوهېږي خو لا یعرفون معناه په معنا باندې نه پوهېږي په دغه زمانه کې هم ډیر قاریان دي چې حفظ کړي خو قرآن باندې ټکی نه پوهېږي باید چې یاد کړي دا قرآن په معنا باندې دارنګ ابن عباس صاحب هم وایي چې غیر عارفین بمعانی الکتاب نه پوهېږي په معنا د کتاب باندې انهم ندی دي الا یظنون مگر تش ګمان کوونکي دي لکه بل ځکه اله العالمین وایي دا یهود سوی ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا نه دی دا ژوند دنیوي بس موږ مرو او ژوندي کیږو نور سم نشته وما یهلکنا الا الدهر نه هلاکوي موږ لره مگر زمانه هلاکوي موږ لره جواب کوي رب کریم وما لهم بذلك من علم دی لره نشته په دې خبره باندې څه علم اسې دروغ لګیا دي انهم الا یظنون ندی دی مگر تش ګمان کوونکي دي الله ویا بل خباست د یهودو بیان اله العالمین فویل منا شدت العذاب سخت عذاب دے رب کریم فرمائی فویل پس شدت عذاب دے دا ابن عباس سیب ترجمہ کی دا ویلا خلیل سیب ترجمہ کی ویل ہلاکت دے
بعضی مفسرین و حزن غم دے. ویل مانا عثمان سیب مانا کہ انه جبل من نار دا پا جہنم کی یو غر دے اغی تا ویلے کیگی او یا کالا با جہنمیان مزلو کی چید مونگ دا جہنم نا بہر لاشو بیا بمنا مرادشی. دارنگی ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ مانا دا ویل کیا وادن فی جہنم دا پا جہنم کی یو ناو دے چی سلویخ کالا مزل بکی دی چی ورلڑکڑی شی سلویخ کالا مزل بو کی خلان دے زمکی تون رسیگی دی. ویلن یا مانا باب من ابواب جہنم دا یو جہنم دروازہ دا اغیت ویلے کیگی. فویل پس شدت عذاب دے ابن عباس سے ویا فویل پس شدت عذاب دے للذین دا پارا دا کسانو یکتبون الكتابا چی دی لکی کتاب لرا بی ایدیهم پلا سنخ پلو باندے چی تورات کی تحریف کیا ثم با یقولون دی وی هذا دا چی دے من عند اللہ دا جانب دا اللہ ندے دی دا پارا دا کار کئی لیشترو منا لیأخذو دی دا پارا چی واخلی بهی پدی سرا پدی لکلو سرا سمنا قلیلا یوزی یسیرا پیسی لگی. نو اللہ خود دنیا تم متاع قلیل ویلے دے قل متاع الدنیا قلیلا متاع دا دنیا فائدہ دا دنیا چی دا دیر لگا دا. رب کریم فرمائی فویل پس شدت عذاب دے لهم دی لرا مما دا غسنا کسبت چی دی کم کسب کڑی دین لکلی کڑی دی ایدیهم لا سنو دی وویل او شدت عذاب دے لهم دی دا پارا مما دا غسنا یکسبونا چی دی کم کسب کیا یعنی مما یأکلون به اموال الناس چی پدی کتابت باندې لکلو باندې خوری د خلقنا مالونا. نو ویل دے دی دا پارا دا ماناگانی چی بیان شو ټول دی دا پارا دے دی یهودو دا پارا بل خباست دا یهودو بیان الہ العالمین وقالوا ویدی لن تمسنا النار هرگز با مسنکی مونگ لرا ورا یعنی مونگ تبا اور رسیگی الا مگر ایاما معدوده مگر یو سورز شمار کڑیشے. ابن عباس سے وکانو یقولون هذه الدنيا 7,000 سنتنا وإنما نعذب بكل 1,000 سنتنا یومنا. وی دی دا یهود وی چی دا دنیا چی دا وزر کال دا هر یو زر کالو پسی بمونگتا یو رز عذاب را کولے کیگی. بروی کنا الہ العالمین وینهم الا یظنون مگر دی تش گمان کون کی دا سی گمانون دی ارزوگانی دی دی. وی دا هر زرو کالو پسی با یو رز مونگتا عذاب را کولے کیگی. بل روایت کی رازی وانما هی 7 ایام معدود دا ورزی شمار کړی شوی شو. اوس بل روایت کې لن تمسنا النار الا 40 ليلتنا مونږ ته به اور نه رسیږي د جهنم مگر سلوي خورزي کوم یو ورځ یاد یا هي مدت عبادتهم العجل هغه مدت د چې عبادت کړي او د سخي هغه ورځ یادې وي سلوي خورزي مونږ عبادت د سخي کړي بس دا سلوي خورزي به عذاب وي او نه وي نو بر الله وي الا امانيه بس تشعر زوګاني د دې قلت ورتو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذتم آياتاس وغستدا عند الله فنيز دا الله تبارك وتعالى بذلك پدغس باندې دا سچ بیان شو تاسو وایا عهدا سوادا مغستدا چې ورځ شمار کړی شی مونږ ته عذاب ملاويږي نو وَإِنِ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ كَچِرِ تاسو اغستی پنیز دا اللہ تبارک و تعالی سوادا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ پس هرگز با مخالفت نکڑی بری تالا عهده دوادی اخبنے ام تقولون مانا بل تقولون بلکی وائی تاسو علی اللہ پا اللہ باندی ما حغ دروغ لا تعلمون صحته چی تاسو داغ دروغ پا صحتم نپوئے گیا. اس رب کریم جواب کی دس جواب لک سوچو کہ لن تمسنا النار دی ویلیو کنا چی منتبو نرسیگی اورا مگر سورز اشمار کڑے شوے. رب کریم فرمائے بلا مانا نعم آو بل تمسکم ابدا بلکی رسیگی باور تاسو تا ابدا ہمیشہ با جہنم کیے من حغسو کسبا چوکی یعنی اعمالو کی
په مثل د اعمال ستاسو او کفر کی په مثل د کفر ستاسو سیئه بدلرا یعنی کفر او شرک لرا واحاطت او چاپیر شو تاو شو به پدې سره خطیئته گناهونه د کفر او شرک د فیموت غیر تائب بیا مړ شو بغیر د توبینا رب کریم فرمایي فاولائک پس دغه کسان چې اصحاب النار ملګری د اور دی هم دی ملګری د اور دی هم دی فيها پدې اور کې خالدون معنا دائمون همیشه بوي لا يموتون ولا يخرجون نبمري او نب خارجيږي د جهنم نا اس بشارت دے زیره د مؤمنانو د پاره والذین وکسان امنو چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي اولئک دا کسان چې دی الله او اصحاب الجنه ملګری د جنت دي هم دی فيها پدې جنت کې خالدون من دائمون همیشه بوي لا يموتون ولا يخرجون نبمري او نب خارجيږي د جنت نا الله تبارک وتعالى دې ټول جنتیان کی